وامرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميد ومن بيت نسرانية. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکوي مسح الرأس برتن ور مناسبت کتاب الوضوء سره واضح ہے. مخکې سره سره مناسبت ده ورته د خیالي نو مخکې سوې مخکې اوې چې مای مستعمل بابونه تیر شو کنه هغه کولی که تاسو خیال وو نو مسح الرأس مرتن هغه کې مای مستعمل ته اشاره وه ځکه چې لاسونه شاته وځي واپس راځي نو وایم وهم ټکي دا مستعمل بالا کې مې مستعمل نه لري نو دلته کې چې سړی ښځه یو بل سره اودس کوي په یو لوښي کې د یو بل مای مستعمل استعمال هغه مای مستعمل څه مطلب هغه راشد پرودي په لوښي کې کنه نو دا دې مسله حکم پرون کې شوی دی چې دا مای مستعمل نه ګرځي ولې دا مغلوب دي دا معمولی لساس کې دي او هغه ټول په غالب دي پرون دې څه کنه دا مای مستعمل نه ګرځي کنه جسي نو بیا لږ شی دې پدې دی خدا په نجس نه دي د مناسبت د مخکې باشه خود برا شو مولانا صاحب ځان په کوي خضر سانی کې یو بل سره دې کې مسله په ترمذی کې ما ویل دا خو بیا راځي ما سوي نو دا ما وی استعمال فضل الرجل للرجل او استعمال لفظ مې وی او داس تم شان نشي وسه استعمال فضل الرجل للرجل یو شو استعمال فضل المرأة للمرأة یو شو استعمال فضل الرجل للمرأة سړی مخکې استعمال کی او تاسو کې کوم څه ما بقیه په لینا نه او بیا دا غي نه فضل څه استعمال او تاسو کې کوم څه او استعمال فضل المرأة للرجل دا مخکې استعمال کی وجود دی او کوم څه او سړی دا غي نه فضل او ما بقیه په لینا تو صورتونه ضرور نو بیا دا هر یو په قسمه دي استعمال معنوي او استعمال معاقبتا یو مخکې کې بلګستو یا دواړه یو ځای دي نو سوال نو سو جوړېږي اته جوړېږي لیکن ما ویلو کې دي یو مشترک یو د معاق استعمال فضل الرجل للرجل معا لګیا یو ځای لګیا یو بل فضل استعمال یا یو سړی مخکې کې او بل داخل نو پارټي نه لستو تو جو استعمال المرأة للمرأة قال خذ يو ځای لګیا یو باندې یو فانا سره بل بل یو بل فضل استعمال یو دې مخله حجته کې نو مکه کېده نو بل بیا مخبي ویني نو بل ساري د جمعه کوي او یو دا چې یو خدای مخکیو کې او بل په باندې رسول شي کوي څو صورتونه سره استعمال فضل الرجل للمرأة ګور مستدي څو صورتونه دوا یو دا چې دواړه یو ځای ناست باوند یو طرف ته ځای بل طرف ته او دیم صورت یې کوي یو باوند مخکیو کې خدای رسول کوي څو جلګه استعمال فضل المرأة للرجل یو صورت دا چې یو ځای دی دا یو خدای مخکې دی دا معان کې یو ځای ته مخکې دا دی او دویم دا چې خدای مخکیو کې او سړی رسول نو دا احتمالات تاسو کتابونو کې اتلې کړې دي او یو مشترک دی وګورئ نو په دې اتفاق در علماء دي مولانا صاحب په دې یو صورت کې اختلاف دی استعمال فضل المرأة للرجل معاقبتا یو ځای نه یو ځای کې ولې ما تاسو ته چې بعض علماء چې یو ځای مکروه دي نه معاقبتا چې خدای مخکې او سړی رسول کوي په دې کې د احمد او د اسحاق اختلاف او دا مکروه دی تحریمی ګور په یو ځای کې مکروه تحریمی نه دی او ائمه او نورو شپږو کې اختلاف نشته او زمون د ائمه ثلاثه په دا مکروه تنزیه د تحریم نه دی تنزیه په ولي وای به تر دا چې خدای په مخ کې استعمال کړی دی مې استعمال وا خدای ناقص ولا کړل ته وګورئ ډېر راشد نه پریوځي نجس داسې پکې نه وایي او چې دا وخت نه هم له اعتبار نه وایي دا کومه تنزیه وته
نور بیان ته جواز مکروه تنظیم مقابله کې بیان ته جواز حدیث په ترمذی کې ویلي دی اورا منشي چې حضرت میمونه او د صبر او بیا چې اوسره کو حضور پاک او په داس کو او دې اني كنت جنوبا فإن الماء لا يجنبه یا دې شو او په هغه دلیل مو اذا خذوا سبب يوزن او به استعمال ولل تملا روان نو کته چې هغه ولې دلیل ګرځي باغی کې محمد صاحب مخالفت نه کوي زه مخالفت نه کوي خدما دلیل شو یو له او داس کوي یو په فضل استعمال شو کنه شو نو که خدای مخکې یو سړی رسو کوي نو فضل د علت مشترک نو جواب او به مسویلو چې ما مرشد کشمیری وای دا د باب دا عرف او دا غندي یعنی څه حرمت په نه راځي ولی په عرف کې خدای لکه یو کړي په احتیاط دی نو سړی له بدن کې وهمونه راځي څه حرمت په نه راځي اوس وضوء الرجل مع امرأته غرض امام بخاری رد دی په حنابلة او په داود ظاهري باندې جارت دی مولانا په حنابلة او اسحاق بیان او داود ظاهري باندې ترجمة الباب شارحه ګرځي خود براشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بسړو خود یو له داس او د یو روټینا امام بخاری وایي پردي سړی او پردي خدای وسنګ کوي نو هغه د عام سړی او خدای نه دی بلکې هر خاوند د خپل خدای سره دی او هر خدای د خپل میړه سره ده وضوء الرجل مع امرأته وضوء الرجل مع كل شيء او فضل د وضوء د مرئه د رجل کو وإسحاق أحمد بن حنبل أو داود الظاهري وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم فقرمه سؤال ليس مناسبة ترجمة الباب سر وديوي في قرمه وقصوب قرمه مولانا صاحب خلاص أو خلاص قرمه قرمه دا عمل دا كودي بگي منڈي دا بگي منڈي لگا كودي نقولا اگر چې باغې خو ما یې مستعمل نه ګرځي هغه وهم خو پکې راغی چې د نجات لاسې پکې نه وایي نو چې دې تر په ګرمو اوبو دس کې اوبه ښځې ګرمې لاس پکې منډي معلومېږي دا که د ښځې نه اوبه بالټي کې پاتې شوې نو دا وهم دلته مه کوه یعنې دلته مو هم وکړه چې لاس پکې ګندنې وانې ومن بیت نصرانیت امام بخاري څه وایي که د عیسایانو نصراني نه وایي نصرانیت یعنی دا یو عیسایانو د یو بدل کې ورته روان لاس پکې وایي که نه نو چې د عیسایانو د لاس وهلو په اوبو باندې تاودس کې نو که مسلمان یې ورباندې اودس کړي او د هغې نه مابقیه فی الخلاف پاتې وي نو په طریقه ولا پرې کولی شي چې لکه پوهېږئ په خبره څو دلایل وي دوه توضأ عمر بالحمیم په ګرمو اوبو او اوبه څوک ګرموي ښځه ګرموي او ښځه پکې څه کوي لاس وایي نو چې ښځې هغه احتمال د دې شته چې ښځې به لاس والي نو که ته په هغه پارټي کې ګوتې اودس ورسره کوې کولی شي هغه مستعملې نه دي لاس یې پکې والی دی او من بیت نصرانیت د کافرې د لاس اوبه استعمالولی شي نو چې مسلمان یې استعمال کې به په طریق دوله یې استعمالولی شي دی دلایل شو په دې نه مولانا صاحب یو څو خبرې معلومې شوې یو دا چې د ښځې په فضل چې بالټي کې پاتې شي بلکل وضو غسل کولی یو دا معلومه شوه نو راز شو فهمي دې ته معلومه شوه شابه دی چې په ښځه اوبه ګرمې کړي شکونه به نه کوي کیسې نه ګنده لاسې پکې نه وانې د ښځې په فضل چې فضل نه مراد باندې مستعمل نه کړي چې باقي روغه کې پاتې شي بلکل کولی شي وقتونو له اعتبار نشته او دریم د عیسایانو د کور په اوبو اودس کولی شي ولا خدا کافر پاکه ده انما المشركون نجس معنا ما پرونه چې نجاست اعتقادي نور کتابي سره د نکاح او مراجعه او سره نه چپ باندې خپل په پاکه الله سي پاک دي ورپسې ته مولانا سي هم باب سب النبي صلى الله عليه وسلم يوسف الحديث كريم مالك نافع عن ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وصالح سوال کوا دغه څوړو کوڅې او داس نو یو ده نو بعد علماء دا وایي اذا لا حجاب نه مخکې لیکن دا جواب نه دی پاو کله حجاب نه مخکې شي او چټا لاسونه چې لاس باندې ایزي لاس په پټي بسار ګاندې په اشتها ولادي سر بسار ګاندې په وقالي سټو دا اشتها ولادي خپل ساحه په چدې په اشتها ولادي نو دا جواب منظور دی چې حجاب نه مخکې
او بعض حضرات وی اذا جميعا جمع مکانی دا زمانی ندا جمعنا جمع زمانی ندا بلکہ جمع مکانی داول با بسرو او دستو باقی بلارن بیا بخد را بیا بخد او دستو کو یونو بیا باقی لاری سڑی بران یا جواب دیدار قسم با چه ماتا خود پنجاب میں جسر نہ کرلا سڑی مسلمانوں ته یو فضل دی یو بل نفس رضیانا جوزیانا خدا ټول نقل جواب امام بخاری کا ترجمہ شارح حالا کدا دی رجال النساء ونسل مراد دی الرجل مع امرأته استاد کته وی ته با او وینا درانه دی په دې واستنی حدیث کې نور فراره چې یو له او دس کې یو له نو د یو بل نما بقیه فی الاناء استعمالی کنه نو که معاقبه تری چې خدای مخکې کې او ځاو په علت امداد راځي شي نور دې کې حدیث کې کوم دی د بشر برابر نو ترمذی کې دی ویل دی چې ان الماء لا يجمع دې شو دي کنه ورپسې شاه وأخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمان مشفى يخذ وصاري يوم يوم دسكاي ولا خذ وقال بوليس او ولا موايا صاري مخيو كيو خذ رستو يا خذ مخيو كيو صاري رستو او مكان يومي زمان بديدان بوليس او فضل خذ صاري ولا صاري خذ استعمال في معاقبتها دين قياس واسا او معناها مسوايا باب صب النبي صلى الله عليه وسلم او على المؤمن عليه او بل او دس په بیهوشه ورځوان اره د امام بخاری سره جماع مستعمل واجبي ولما کې تر مناسبت کتاب طهارت او غرض میں معلوم یو سړی بیهوشه او ته په واچي شابه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئي فاخذت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الميراث انما يرثني كذا فنظرت آية الفرائض. ابو الوليد هشام بن عبد الملك بار بار تیرے شعبہ بن الحجاج محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري الحضرجي يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بما لا اعقل فتوضا وغسل وصب علي من وضوئه غالب ذلك كتاب ماء مستعمل كما مستعمل وانا خجوز کی کمی بات علم تک دا حضور پاک رشاد پاکی پریودی و زیادت فکم یوم واقع روایا مستعمل برکت برکت فاقل کنم پیشوما ما یا رسول اللہ من المیراث میراث چاہے انما یرثنی و انا کلالت انا مقدر کہا کتب اخوان دفعی وی په خبره درسته بیا بچی بشي وي الله ورکړي دي دغه وخت کې بچی نو منازل آیت الفرائض پرونده په ترمذی کې ویل او تراشه بعض حضرات کوئی به به ولی واچولي یو کوم خلک په به هوش او باچي نه ټیک تا خبره ده دا دغه مناسبت نه لري چې په به هوش کې دا داس نه مخکې به ولې نه چول دا تبرک نه چې او داس نه یعنی مخکې به جوړ شي خلک به هوش ته انتظار کوي زر به وبار او حضور پاک او داسو کنو بیا پیدا او داسو بوارو لی نو دا تبرک به آثار نبی شو تبرک به آثار نبی او دا دینا معلوم او تبرک به آثار صالحین لکه پیغمبر مبارک تبرک پدیدی چې هغه رئیس الصالحین دی تبرک به آثار صالحین بالکل دی کس خبره مونشتا او نو دا شرک دی خدای دی به خواسا چې شرک بیا پیغمبر غیتا ولی توحید دی مؤثر حقیقی که دوارا کنه نو دوارا شرک دی او که مؤثر حقیقی نجانه نو جایز دی اما خلاص لگه نو تبرک به آثار نبی او بده من که تبرک به آثار صالحین شو یا او کدا معلوم شو دیم دیسا معلوم شو چه مای مستعمل واغیر دی نام دی معلوم شو او بل دا میراث متعلق آیت الفرائض دانات الشیف تخبر ملگری تپوس کول یعودونی بیمار درستی او بل پیغمبر مبارک او برکت هم حاصل شو دا الله په اوش کې راوسته او بل دا چې کوم وخت سړی مړي نو د میراث د مسایلو تپوس ته دا ضرورت دی دا وخت کې څو کما ورپسې ځه باب الغسل والوضوء في المقبر والمرأة. مولانا صاحب غسل او دس په مخزب په غټ باندې کې مخزب غټ باندې قدح د لرګي قدح ورپورته شو او خشبم د لرګي وي او شو ودا فرق دی بعض ورپورته وي نو قدح ورته بعض وی ول حجاب دا ولې مولانا صاحب بعض حضرات وایي
بلکې ابن عمر وایي هغه چې کوم د زیړو لوښی دی که نه د تانبې او د پیتلو وایي د هغې نه اودس او غسل مکروه دی. صرف ابن عمر وایي نور څوک یې نه وایي. امام بخاری رحمت الله علیه ثابت دی چې هر لوښی استعمال بس. او فی المخزب اصل کې فی خو نه دی، من المخزب دی. څه چې دي وما فی المخزب دی کثیره. بس امام بخاری مقصد څه دی؟ لړ بدوي. لکه پوهېږې که نه د امام بخاري مقصد څه دی؟ هغه څه چې د هر لوښي نه چې پاک وي نو د غسل او اودس کولی شي بس. که د زیړو یو ډول د دې غرض ورد شو په بعض حضرات چې څوک وایي په بعضو لوښو استعمال کوم نو د بعض جایز دي. او مولانا صاحب مناسبت د کتاب الوضوء سره واضحه دی او مخکې سره ولې لکه مخکې نو چې اوبې اچولې په معنی په لوښي نه جوړې دي که نه د مخکې سره مناسبت دی. ورپسې اشاره وبه قال حدثنا عبد الله بن مولي سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدر من حجاره فيه ماء فصبر المقدر ان يبسط فيه كفه فتوزع القوم كلهم قلنا كم قال 80 وزياده. وبه قال حدثنا حاضر في الصلاه يعني وقت الصلاه مقاصد الارض في قريب الدار الى اهله کو تلل جودته او باقي شو قوم چې چا کورونه لري نو راځي چې نبی رسول الله د بخزمن په یو کانی باندې لوټي د کانی په خپل فيه ما مبارک نو فصبره نو راکوټو مخزب ان يبسط فيه يخور شي په دې کې کپ وو کپ مبارک لاسه ویخه تانګو برا برا او قران ویخه تانګو نو لاس پکې نه خورېده نو څه لاسې راغونډ کړو پکې کېښو وتوضأ القوم كلهم ټول اودس وکړه. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزياده تر پاسه اتیا. دې نه څه معلومه شوه چې د رسول الله مبارک د لاس اوبه استعمال شوي وه. دویم څه معلومه شوه چې ویښته پاک یاد لرې ده. او دریم څه چې د مخزب نه استعمال د کڼ مسایلو بس. او څلورم څه د رسول الله مبارک لویه معجزه. او پنځم څه د اودس باندې هله مکلف چې وخت نږدې شي دا د وخت نه وروسته ټول کورونو ته لاړ. ورڅومره مسایل چې مولانا صاحب بیا ووایه چې په اودس کله مکلف مخکې تېر شوي دي چې وخت قریب شي. یو شو دا. او بل څه معلومه شوه د کاڼي لوښ استعمالول. او دریم د رسول الله مبارک معجزه غټه معجزه. تاسو پوهېږئ په خبره. او څلورم مې څه وویل که لاس اوبو کې ووایي پروا نشته. او پنځم ویښته ولګي دا ټول مسایل دې معلوم شو. ورپسې اشاره وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي بردة عن ابي اسامه حماد بن اسامه دا دوی مخکې تېر شوی دی چې دوی اسامه دی اسامه ورته او پلار یې اسامه دی نو کې حماد ابن اسامه ورته وایي. عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي ابن عبد الله شرع ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو برده نکدي او ابو موسى دا ابو برده پلار دی. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. دقل قدح استعمال دا د لرګي دا لګرا کوډي قدم پکتا فغسل يديه ووجهه فيه ومد دخل مبارك لاړ پکې دوه دا ولې د بیا په هغه به هوښ انسان ورچو. نو دې نه دا ډېرې خبرې معلومې شوې د لرګي لوښي استعمال او مای مستعمل غورځول په یو لوښي کې او مچه د خولې اوبه غورځول بیا نور حدیث مختصر دی تبرک بآثار النبي او فی ضمنه تبرک بآثار الصالحین. ورپسې اشاره وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن زيد بن عاصم شرعا قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علينا نمو بلو برو في طون من صفر نزيع الوحو دا صراحة رسول كديش ابن عمر تبطنا كديش يعلم كده في إسراف ليه ذكا نزيع الوحو تعميله في الاتمانزئی یا مشابه دا سرود رو سر دے اگر جس طرح درمنے کدیش دا اکبر سوچو قرآن دراوی حجیت نہیں روایت حجیت بھی اسراف دے مشابه دا سرود رو سر دے اسراف دے حدیث بوتا دولت دے کہ حدیث رسے دریو یا بیناوی بیت فتوضع فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح براسه فاقبل بوجهه وغسل يديه حديث يرشد الجبر
وبه قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع الديري وشعيب بن مراد شعيب بن أبي حمزة الجبل قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجهه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط لله في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب. فكانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته وشد وجهه فيرق علي من سبع ذهب لم يقبل أودية منه لعلي أعمد إلى الناس وألبس في مقدم حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى فجأة يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس. فرمائی عائشہ صدیقہ لما ثقلت بدون شو نبی علیہ السلام واشتد عقل تفسیر دونوں والے زمانہ بیماری سخت استأذن أزواجه ببيان من إجازتهم في بدي خبره أن يمرض في بماري كثيرة لما فرقوا أغي إجازتهم فأذن له أغي إجازتهم وذا مولانا سبيو خبر ذلك واجه قصر واجب للمملكة اور رسول اللہ مبارک قصر واجب وكانوا نصوب قصر بعض واجب وبعض الأخراج حدث بعض واجب منهم. قال شریف کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ترجی من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجی من تشاء منهن کتو رستو کے اگر جستاقو کی دبیبیان رستو قول داری کی اولا طلاق ورکے اور رستو قول داری کی اولا نوبت ورکے وبلی لنوبت نورکے وتؤوي إليك من تشاء یوزان سردف کے نوبت ورکے ورکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد قسم واجب نو البت مستحب حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہم هذا قسمی فیما املکو نجی کم مالک ابنت نوبت کو میوش کو یویل وقت میوش کو اللہم هذا قسمی فیما املکو ولا تلومنی فیما تملک ولا املکو. خدا جتا تمثیل مالک باغی ممم نشاء یہ مالک نے کیا دخل غیر اختیاری کو دے دخل غیر اختیاری کو عائشہ طرف سے دیکھے اللهم هذا قسمی فيما املك جزاك محمد اختیار دارم آگے کی خدمت واسقوما ولا تلمني فيما تملك ولا املك. یا پیغمبر مبارک بات ہے لا قسم تو استغفارا کہ بس سفر بدلو اور عیب ہے کہ اللہ چاہ کو عمل بتا دے نو قسم کوئی واجب نو استحباب بھی اختیار ساتھ مجھے کل بیمار جو اندر سوچے چکر لگاؤ نو آدھے پورے بگر دے دے بیان و بیادت لونا ہوا تشکر نو اجازت ادامین دلالتا وقت سراحتا زیوے اینا انا غدر عائشہ کوٹا گئی اذا زیاد جو بیمار عائشہ کوٹے نبی آنے چلتے اینا انا غدر ساتھ لبکم زیبا ساتھ لبکم نو صاحب بیان تو پتہ وا تا تو نوبت معلوم ہے نو جلاتا پوس گئی نو معلوم ہے کہ اجازت پا نو ما مومنین میں اللہ رسول جستا کر دے خدا عائشہ کو لگے بات داغی رسول وجہ جو خودے سے غیر اختیاری ممن میں دوی ما خبر داتا کہ دے موٹا اللہ دا حضور پاک دا دفن دا پارا مختص کرے اور دریک دا کہ رسول نکاٹا خبر آتا ہوا کہ راجی حدا کہ دلیل دا کوٹی دروازہ احراب دا مقامہ نکل جمعات دا آسان ہے رسول بن مولیو کا مقبل آتا جس طرح آسان ہے نصوری استقدان ازواجه دا دلالت اشارتان که سیزان شما فی بیتی او دا دولی صراحتا وما تفصیل لدوی فاذن لہو دینا سا معلومی گی دینا دا معلومی گی چکہ دیو سڑی تو دری خلدی بھی ومن قسم واجب لی ندا بی بیانو ندی اجازت واجب سیارتا پاکی دعا لدا استاد کو کی سرو بیماری دینا دا تکرر دا مندار دا زوانا دا نخیر دا اجازت ہوا فخرجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین ادواب صلوب ومیانسکی دادا شریف کے حضرت عباس راہی بیان سوال جاہر دیر زیادہ اور تاپس سے خبر دی
ذکر صورت رسول اللہ مبارک نوتن نو امام وہ چت کے وہ میں دے نلاولی علم بل تفصیل دار آوات اب یہ چت کا نو دو نفر کے طاقت نو جخبے بزمکہ لگولے میں نو خبے و بسراخ کیش یو حضرت عباس نہیں وجہ بل حضرت بریری نہیں وجہ یو حضرت عباس بل بچا نہیں وجہ حضرت بریری بچے بے جمعہ تا دروازے نہ بار کو نو بریری خپل کوگا حضرت علی لور کړي حضرت علی دا نو بار نو پتا ہوتا نو یعنی برمح کې نه راغلی پتا ہوتا نو چې حضور پاک راځي یو کوگا حضرت عباس یو طرف تا یو کوگی لا نیولې او بل چا نیولې بریری نو چې بیا بار جمعہ تا وچو ماری رالون ټکړي د بریری نه کوگا نشتا نو عائشہ صرف دا عباس و بریره لیدلی و باری سو بوده لیدل چی چا اوگا نیولی دا و دون وطن وطاولی که دا بریری نبل چا اوگا واقشتا دا که بریره واپس نده تا خود تو رجلا و بالارد او دیماتی گوتی پزمکا باندگلم دا آخر بین عباس و رجل آخر نو بعد خلق بیدا عائشی علی سر روانه نوات خبر نده تفسیبانی پوی فکر قال عبيد الله فأخبرته ما خبره كذا لحديث عبد الله بن عباس قال تدري من الرجل الآخر ما بلا قال هو علي بن أبي طالب وكانت عائشة تحدث بيانه في نبيها قال هو بعد ما دخل بيته فالقرطة يا بيتي عائشة قرطة واشتد وجعه ذا سر حديث قريب علي من سبع قرب وما له مشكول وبوانه كم مشكونا لم تحلل أوكيتهن جمزينيس فرد لشيء لعلی احد الى الناس تم خلق توسیت کوما او دا وله نو بعد حضرات وی ډېر وو وو کې اشاره تفسیر دني نو بڑے رواج لکه تبه د پاره علاج سجده وګورو مدي نس پردل شدا والے بعد حضرات په دې کې اشاره دې کړي چې دا ډېر مدي نس پردل کې نه چا نه او بعد یې چې په کلاس نه ما کلاس ورو خبره نه او بعد یې نه دا نه په نو کوله مدي وسپړو دریوجی شوی وصیت کوم خلق ہوتا او کینو چوبا محضب کے لحاظ سے مناسبت دبا غٹ روخی و محضب غٹ روخی لکا تی زمانے کی اوٹا بی بی دا نبی علیہ السلام ثم تفقنا نصرف علیہ تلکا درج مشکولن بیعڑا والحقا تفقہ ہے انگلے اشارہ را کجے قد فعال کن بس ثم خریق النا مناسبت دا کہ محضب کیوں لیکن سوالو کا مولانا سے وہ بے پیوالا ولی چې بیا پارسی نو په په مطلب کې لمنی وی کمالي بیا په دوباره په ځان نور باندې دی اورلې په دې مناسبت دا راشه هغه په یوه کې نه نو دا کار کې اوس سره په یو هاوس کې په یو ځای کې نه یو بیا په دې نو کوی نه له څه ضرورت دی هغه په دې ویل یا په یو باندې چې نه نجس یو کې نو بیا په ځان باندې چې کوم ځای اخر کې په پاتې شو لکه منیدا هغه په دې لاړه درنه یا متیاج په کې درنه لاړه بیا بدن پاک دے کے والا جب تندا مسائل معلوم شوبا اذا حضور پاک پر تکلیف جمعہ کرتے لے او پاک سبا کے گھر کو والا او ډیر کو والا او مخلب استعمال اول دور پسے شاہ باب الوضوء من التوريد تخصیص بعد التعمیم دی مناسبت واضح کرو اولے خصوصا رد کی پہلے رد ہونا نہیں ہونا کرانا اور رد کرنی إذا سنة الحديث مكرانه تخصيص بعد التعميم مكرانه والبسيطة وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال عن ابن بلال لقاء والبسيطة قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد عمرو بن أبي حسن فأقول بابا عمرو بن أبو الحسن أغبسوه يكثر من الوضوء من الوضوء او دس بہکاو یکسرو دا مطلب نا کہ بار بار بہکاو یکسرو دا کہ ہر منزلہ بہکاو وضوء علی الوضوء بہکاو ہاں فقال لعبد الله بن زيد یکسرو دا کہ خلق دے دا دس چل خواو بار بار بہکاو تو مانے جو یا وضوء علی الوضوء یا خلق دے دا دس چل خواو بار بار بہکاو جب جبری اخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء مناسبت دبا فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده في التور فبصمت وسلم ثلاث مرات من قربة واحدة ثم ادخل يده فاغسل بهما فغسل وجهه ثلاث مرات
ثم غسل يديه والمرفقين مرتين ثم اخذ بيديه ماء فمسح راسه فادبر بيديه واقبل ثم غسل يديه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح من راح فيه شيء من ماء. او کتبه چې دا کولونو دا هوتان علماء د توقف خبرو په ساري کولو ویخه تان کولا پکې نه غوړې نه. فأتي بقدح من راح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء يخرج من بين أصابعه قال أنس فحسبت ثم توزع بين 70 إلى 80. بس کتبه مناسبت د باب ویرانه دې کې وقدح دي او باب د ثور نو بعد حضرات ویلا د کاتب غلطی دا ویلا حدیث تمام کې باب سره متعلق دي. چا سره متعلق دي؟ مخکې او څوک وینا چې په قدح هم اطلاق د ثور کېږي مجازا بطور اطلاق داونه مې وي بطور اطلاق د قدح کېږي مجازا هدا تکلشا باب الوضوء بالمد. خبره مې خلاص کړې د بیا وره سمې ویلو ما وی چې کوم مقدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی که هغه په استعمال کې مستحب ده او تحدید پکې نشته تقریب دی کوشش کوئ چې په استعمال کې او رسول الله مبارک فرمود او دسو غسل میں پسا نور تمام تفصیل درته ویل دي ها یاد لرئ کنه پر پسا سره مودل دمو پلیز یو مو دوره کړي نو ساعت لري او د جماهیر په نسبت باندې مو څه په مارګره دي هغه وایي چې یو سات سالو مده یو مود رته اصول استریدل نو چې رته چې سالو ته جوړو او سالو سلسله جوړ نو پینځه رته اصول استریدل شباب. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شعر قال حدثني ابن الجوزي قال سمعت انس رضي الله عنه ما يوجد له فضل من دوكه فضل ابن دوكه هذا خاص شيخ لمشعر ابن كلام شباب. قال سمعت انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جواد دمه كثير شبه ها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد. فالبنزو مدو بورس واحسنون مدي نلقزيات ويتوضا غالب دا سوا وما يد رسول الله وفارك سر الحرق وشمية يقول منتقران ذكوري والبسيشا. باب الغسل على الخفين. مسح خفين وباندي خود بیا سر لار بیاس کې پکې انفرادي بابونه څنګه انفرادي بابونه پایا زه وایې کنه چې په مسح کې مخکې د مسح بابونه او هغه پکې بیاس کې انفرادي ورته چې مسح کې ظاهر او امرادي کې کلمه مستعمل وایې کنه مسح کې ظاهر دا راځي چې مای مستعمل حالانکه لاس دې جدا کې مستعمل نه نو د دې وجه له مستعمل بیا ذکر نو بیا د لوحو ذکر طبعا ځکه استعمال په لوحو کې نو بیا سر لاره چې مسح د پاک ممسوحات ولې دا مطلب نه دی چې دا په اقوالو کې دغه نشته څه ورته وایي تناسب نشته اصل د ممسوحات بابو خو چونکې په سر کې ظاهر دا معلومېږي چې دا مای مستعمل دی نو د هغې بابونه هم ذکر کړل دوه قسمه مستعمل یو هغه چې صحابه مستعمل یو هغه مبقیه فعل نه فضل الله هغه کې نو توابع بیا ذکر کول په میاس کې روحي استعمال او بیا سر راغلي مثلا په فعل بس ما ویلو مولانا څوک پکې مخالف دي روافض امامیه او خوارج روافض امامیه او خوارج په مسله په فعل باندې ما خبر خلاص کړی دا بیا وره او فعل تسنیه له خدا متخذ من الجلد او نحوه متخذ من الجلد او نحوه سرمن یا مثل سرمن نہ جوڑ کے لقطع المسافت پورے تشریح میں در تکڑے دا باقیدہ سفر میں پکینگاو دا حج سفر کے میں پکیدہ دوین متخذ من الجلد او نحوه لقطع المسافت الساتر للقعبین فصواعدا الساتر للكعبين شابا الساتر للكعبين فصاعدا متصلا بالقدم من غير ان يشفا زیادہ لدخل دا خفين او مولانا صاحب جوربين ما لف فيه الرجلان من الخرقة جامعة تجوربان وویلو میں یوم علاندی جسر فلان دی پکا پڑائی سرمنی
یو مجلدانی چې بر او لاندې وي، بیا یو سخینین وي یو غیر سخینین رقیقین. سخینین هغې ته وایي چې درې شرطونه یې پکې استمساک راځي، بېله مستمسکي بېله استمساک. تطابق د مشي کم از کم یو میل 2 میله پکې سړی ګرځېدی شي او شفافیت پکې. یاد لرئ دا خبره مې په دې اتفاق ده چې په موضوع مسح بالکل مشروعه ده او په احادیثو متواتره او ثابته ده. قال ابو حنیفه رحمه الله ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثله لو انها قال ابن المبارك يا عبد الله بن مبارك سوي اغوي احاديثه مشهوره بل متواتره. قال حسن البصري سوي ادركت 70 بدريا كلهم يرون المسح على الخفين اخاف الكفر على من يرى المسح على الخفين. اهم متواتر روایات دي ذکر په موږ د کتاب الله حکم منسوخ کړو او دویم دا چې قراءت د جر هم اشاره د تخفف ده. خبر خاصه شوه. او بیا منعلق او مجلدات او سخینات هغه احادیث واقعي په هغې کې اخبارحات دي، لیکن هم هغه قیاس کړی و په خفینو باندې په تواتر کې داخل شو. او جوربین خفیفین هغه احادیثو ضعیف مواد ته ویلي. ابو قیس او خدای خبره یاد لري ده کنه یو خو ضعیف او دویم دا چې خبر واحد دی زیادت په کتاب الله نشم ورکولی. دارنګې مسح په خمام مسح د امامې ټول اخبار احاد دي او خبر واحد د زیادت په کتاب الله نشم ورکولی. کتاب الله کې مسح د رأسته غسل د رجلینو دی. دا بس خبر مې دفعه لنډو کې ختمه کړه. ورپسې شه وبه قال حدثنا احمد بن الفرج عن ابي وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عبد الله أسبق ابن الفرج ما ويلو عبد الله ابن وهب وشبه. قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن صاحب ابي وفضل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صار بين أسبق ابن الفرج او ابن وهب ما هو عبد الله ابن وهب ترشيب دي مولانا صاحب. ابو النضر نو سالم دي. ابو النضر صوب دي سالم. ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عبد الله ابن عمر او بیا سعد ابن ابي وقاص انه مسعد الخفين. فان عبد الله ابن عمر سؤال وکړ د پیدراتو وکړ د شوی په کوفه کې په تو هم د په خپلانو کې چې کولار چې پلان لري تاسو وکړه نو بیا د عمر نسوال وکړ ځای فقال نعم بالکل سیدا. جدي شي عبد الله ابن عمر دا ورپتا نه حضور پاک کې نور دي. نعم اذا یو خبره ده کتر باندې سوال وکړ عبد الله ابن عمر د خپل مسجد په بین روایت دي ابو مرسل کما سبقم مراسل دي دا دې د پلان نه تاسو کړی یا سعد ابن ابي وقاص. نعم اذا حدثك شيئا سعد النبي عليه السلام فلا تسال عن غيره بل جعل تخص مكه دا تقليد شخصي نشو او خبر واحد حجت شو ورپسې شه. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد فقال عمر لعبد الله نحوه شابه وكان الكلام يتقوت من بلاد جواب والجواب. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاستغفر حاجته مطابق لحضور پاک مغیرہ بإداوة فيها ماء فصب عليه بوروار والدين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح الخفين مناسبا تباش. مولانا سے میری مسئلے تے معلوم شوی یو دادی شاگرد استاد سره دیش دیم شاگرد استاد سره لوټا وړي ځینې وسره لوټا مو سره وړي بل شاگرد استاد ته وګو اے جمالي وبلا راغلی که سبق لا سره د نور نه لري وشه اذن وکړو شبا ودلې جګړه موږ نه په کتلې ها بیمار دی څه جلدی ولې دې جوړې الله دې جوړ کا دا د دوارې ملل دا د دوارې د ښا
او د سوکړ دی سوکړ د دواوی او هر دی چار پیچل دی راځي ما سره خوا کې د مخامخ کول دیک په یو غلطه مې نماز بلګې ته نه مانی جبه اور کله چې ما کېدا فصب عليه وبيواغ ونه تبلى مدد مقتل على كثير شملي حين فرغ من حاجة فتاوت مساكو على شاب جمع جمعي وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان ابن كم دير شملي شباب قال حدثنا شيبان وعن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الزمري ان اباه جعفر بن امية الزمري شباب ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين وتابعهم حرب وعبان شيبان حرب وبان يحيانا شيبان متابع او حرب او ابان متابعين شو او بيحيى کے نور سند کے متابعہ کا نظام شو جمع وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي وعن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عثمان لقب الامام هذا تبختي عبد الله بن عثمان لقب الامام عن يحيى عبد الله بن مبارك مراد شبا قال اخبرنا الاوزاعي وعبد الرحمن بن عمر ذكر ما يجي اوزاع شام يوم قريه شام عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه قال اي رجل رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه هذا احمد مستدرج ولا داوود الظاهري یا درشوا وما وی احمد پکې فیتونه ذکر کړي چې په طهارت باندې چولې ټول سر په پټي او شامله باندې ځن اعلان دې مراته وکړي یا دې کنه دا دلیل شو ما څه جواب وکړ یو خدای ته خبره واحد دی یا د کتاب الله منه دی او په متواتر امام محمد وی بلغنا انه كان فترکا بلغنا انه كان فترکا او دریم مسویلو درتا دریم مدا ویلو چې دا محمول بعوذر ويترك مسح الرأس ويسقط مسح الرأس عمن برأسه ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الدر ما إن بل له يتضرر من هو والبسيط جبلي بدك إذا بيدات وتابعهم ما مر يحيى عن ابي سلمة عن عبد رضي الله عنه عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا نظر اليه هما ظاهرتان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هما ظاهرتان عن الحدث هو تخبير فاكم كافيدا او جماهير طهارت كامله مراد تم فقہ کی میں قول کی طهارت كامله راغلے اور بس اشاء وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وجدت کے ما کے اشارہ عن عامر شعبی عن عمر بن المغيرة عن ابيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاحمد لي ان اشرب جمول وباسن حضور پاکنا وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فموضوع مسح والمسيجا فهم ان لم يتوضا من لحم الشاة والسبيق ربنا مسألة شور وشواء لحم الشاة مولانا سے دیکھ مسئلہ تیرہ دا وجود ما مست النار یاد دی دیکھ مسئلہ تیرہ وصدر اول کی بڑے کے اختلاف ہو اور اس تو اختلاف ختم شیوے دے حضرت جابر روایت میں میلے ہو کہ آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار لو او بعض علماء وجد وضوء نوضوء غیر مراد دے برکت الدعاء میں الوضوء قبل والوضوء بعد اور صوفی استحباب سے مراد دے بخش خدا اما خدا تی چلا تو مجھے چلو باسم سری نوڑ اے تلم تکیہ لکا حسیب روپے والا لکھنا کیا اب پشے بھی نہیں ماں دے رہے درخواست دیگر تو کا نمبر ہو تو تمہارا خبر ہے تیرے اوپر میں تیرا نمبر یہ بھی نہیں کہ بتا ہے واضح ہے تیرے تا مر گئے سب کو سر یا نمبر ہے مطلب کہ لفظوں کا ہے وہ جتنا دے واضح نہیں ہے نہیں سر پڑ گیا تو واضح کی بدل دروڑے اسنا نہیں بدل گیا نہیں ادور مسیشا وعند ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يتوزعوا وبه قال
والسبيقة امام بخاری سنو کیا ماشاءاللہ لحم الشات کی دسومت ستوانو کی دسومت نشتا نو بخور کی بخلیوی و دسومت پر کی بھی کنی نو دستے ضرورت نشتا بولا جی بلا فتح من لحم نیونوے لحم الشات والسبیق سمانا شا دسومت والوالي لي او لي لم يتوزع وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوزعوا والبسيشة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل في مشاكل ثم صلى ولم يتوزع. لكن الدور مسألة معلومة شوي يوم قضاء في وضوء ما مسألة النار نشتا اور دویم دې سماجو مشوا اذا هر وقت تخر منزل او 10 فرض او واجب نه دي ولدا دې بل مسله اشاره النص نه معلومه شي چې پیغمبر په هر منزل او 10 کا امکانه حکم دی یا مستحب دی یا په استحباب دی ولم يتوضا شابه دې وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد عن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه رضي الله عنه ان ابا وفضل انه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن من كتف شاكل فدعا الى الصلاه بعد السكين وصلى ولم يتوضا. على كذلك میں اوپر خبر پڑے وا میں کہ وہ کھڑے رہے ان پر چاڑ پڑے گا کرنے گئی بغافل شو بولے کہ کیا وا باب من وضع من السبيق ولم يتوضا. مسخره دې كم ذلك إذا ودست ذكر دراغين المرأة وضوء لغوي نشابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن سعيد عن مشترك بن اليسار مولى بني حارثة أن زهير بن نعمان رضي الله عنه أخبره أنه قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصحابة وهي أتى خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأزواج ولم يؤت إلا بالسبيق فأمر به فسري وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. میرے خبر معلوم ہے کہ جو حضرت ابن نعمان بغیبت کی شریک دلات معلوم ہے اور بند سے معلوم ہے تو خیر وقت کہ بلا رہے تو کم شی خلق کو یہ کٹوڑے تو خیر اور چا سر بڑی دی چا سر بڑی دی چڑو چا سر بڑی سے بڑے تقسیم کو دا اباحت سے جو اباحت دا سوال نہیں مگر صاحب الا بالسبيل سطوان استعمال امر فأمر به فسوري الأمدش لك سطوان مريكين خير فأكل ثم أكلنا ثم قام فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ فتولى كذلك سلطان لمضمضا كاوا ولي يقول لي باقي في ماذا كي بيأكل نشوفه أو بل لم يتوضأ نمانا ميوكا في وضوء مما مسط النار نشتا سطوان قليني فقول فادي فقيه أو بل تسمعني ما شاء يا ماذا لو دس فرض واجبنا لشابه. وبه قال حدثنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريش عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. صلى ولم يتوضأ ودسيونك خير دراخي صلى أو أسبقنا مراد أسبق ابن الفرج مراد دي عاشق الإشتاق عمرو بن وهب أو صلي أكل عندها كتفا ثم صلى ولم ذلك وضوء مسط النار نشتا. یاد ہے دا خبر کہ سوال کے یعنی مناسبت نشتا ولی مناسبت نشتا لیکن وہاں کے باب کے ممنمت من السبیق دے اور دیکھیں کتفا رہا ہے ثم صلى نبعد حضرات ویدہ دا مخ کے باب نہ دے کاتب غلطی کرے دا لیکن پوری کے تو ویدہ دا جانا نہیں مخ کے باب نہ دے کاتب غلطی کرے دا خودے غلطی نہ دا اغدا چې دا د دلته او داس کو نه کتفن چې دا غلی دا چې پاتنه ته وته چې په ستوانو کې مزه کړي چې د سومت پکې نشتا نو په کتف کې به په طریقې ولا په مزه کړي د سومت ته پکې چې په ستوانو کې مزه کړي دا چې هغه کې وړواله نشتا نو په دې کې خپل وړ شي غاونه وړ شي په طریقې ولا به مزه کړي دا شوا هل يمزمزو من اللبن هل ولا بعض حضرات وی مزمزه بعض سلف دینو مینه نه معلوم چې مزمزه د پيونه واجب ده او بعض وینا نشته پکې مزمزه په بشان د وګوري لیکن امام بخاری کا حال مردا اختلاف دی اور مزمزه مستحب ده اور بس اشاعه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمضمض. ده مناسبت شو او علته ان له دسما تبعه مطابق
قید یونس او صالح د زهري نه مطابعت طاهر مشهور ابن شهاب نو مولانا دې سره مشهور د لبن ثابت شو او د لبن نه پس مذهب ثابت شو او لبن په پيو ګرمي نو وضو ما مسطنا نشتا او علت ذکر کول علت کې فائدې علت کې څه فائدہ را چې کوم شي کې د صومت د مدد یوتا د علت شو چې غوړوالي څه کړه غوړوالي په خپل پاتې غاښونو رنګ خرابوي او بوی هم بیا دي بس په مولانا او هغه د وضو دا په وخت لپاره هغه په ترمذی کې تیر دی بخاری کې مصطفی راشي ان شاء الله بس